مدرسې چې مدرسې د دین د بقا لپاره د علم د حاصلولو لپاره د علم د زده کولو لپاره د دنیا کې مدارس راغلي او د مدارسو د تاریخ په وګورئ کنه علما ذکر کړي لومړنۍ مدرسه د قرآن چې کوم مخ د ځمکې آباد ده غار حرا غار حرا چې لیک حاجیان او معتمرین د عمرې لپاره تللي دي ورته کې دي غار حرا د جبل نور او د هغې پاسه بوخې دي هغې کې دلته یو ځای دی یو غار ده چې کوم په شکل باندې ترې ګوښه خلق زیو پای کې دوه رکعاته نفل کوي هغه دوه رکعاته نفل په هغې کې ادا کېږي او کېږي دا د قرآن په مخ د ځمکې لومړنۍ مدرسه وه هغې لپاره طالب علما ذکر کړي حضور علیه السلام قرآن هغه زده کوو استاد د هغې لپاره د قرآن دا الله په خپله جبریل علیه السلام یې په منځ کې واسطه وه جبریل علیه السلام د قرآن ایتونه راغستل هغه غار حرا ته براته حضور علیه السلام په هغې کې چې کوم دی د زده کړې لپاره دا هغې کې لومړنۍ مدرسه د قرآن د هغه ځای نه شروع شوې ده لومړني ایتونه قرآن پاک دا سورة علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دا هغه د قرآن مدرسه لومړنۍ قرآن د زده کولو لپاره جوړه وه د هغې نه وروسته بیا حضور علیه السلام چې د قرآن درس او تدریس پرې کوو په حرم محترم سره نږدې دې طرف ته صفا د ډیرۍ سره په دغه ځای کې یو کور د صحابي د هغه صحابي نوم ارقم رضی الله عنه دی هغه ارقم رضی الله عنه په کور کې به حضور علیه السلام راته صحابو ته به د قرآن درس کوو هغې ته به دار ارقم وي دا لومړنۍ مدرسه وه د حضور علیه السلام دویمه مدرسه وه د قرآن د ښودلو لپاره هغې ته دار ارقم به وي بیا چې کله توسعې د بیت الله کېدل هغې باندې دروازه ولګېده په هغه زمانه کې وغې د باب ارقم وي اوس د بیت الله توسعې نور هم پاپړه شوي دي صفا مروه دواړه هغه ډېری غرونه په حرم کې دننه راغلي دي هغې د پاپه نه هغه باب ارقم چې ونه هغه د هغه ځای نه پورته شوې ده بیت الله توسعې شوې ده بهر تقدیر خو دا د حضور علیه السلام د زمانې مدرسه وه یا د مدینې منورې څخه کسان راغلل حضور علیه السلام ته یا رسول الله موږ ایمان راوړو هغې د حضور علیه السلام په ځان باندې ایمان راوړه لاس کېښوده ایمان کلمې وروسته شهادت بیا حضور علیه السلام ته وکړه یا رسول الله موږ له قرآن یو مدرس راکړه قرآن یو استاد راله راکړه حضور علیه السلام ورته یو مدرس یې ورکړه په دواړو سترګو باندې ړوند وکړه عبدالله بن مکتوم رضی الله عنه دغه نوم و په دواړو سترګو معذوره هغه حضور علیه السلام ورسره کړي دا سره مدینې منورې ته بوځئ مدینې منورې او د مکې معظمې ترمنځ غالبا 450 کیلومتر لار ده هغه زمانه کې سړک نه و هغه زمانه کې ګاډي نه و جاز پکې نه و هغه زمانه کې سورلي د بوخانو باندې وه هغه چې کوم دی هغه صحابي په دواړو سترګو معذوره هغه ځان سره کړ علما وایي په دواړو سترګو ړوند ښیي خو چې قرآن در سره نو قیمتي په دواړو خپو باندې شرم ښیي خو چې قرآن در سره نو قیمتي په دواړو لاسونو معذوره علما وایي چې قرآن در سره نو بادشاهي کوه دغه عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ځان سره کړ او مدینې منورې ته بوته هلته یو سال رضی الله عنه یو صحابي هغه د کور نه مدرسه جوړه کړه وی راځئ زما به د کور کې درس کوئ حضور علیه السلام لا هجرت نه دی کړی حضور علیه السلام لا مدینې منورې ته نه دی تللی هغه ځای کې د سعد رضی الله عنه په کور کې مدرسه جوړه شوه او چې مدرسه جوړه شوه د مدینې منورې چاپېره یهودیانو هغې په بدو ګڼل هغې په بدو ګڼل هغې راغلل او د دې مدرسې د بندولو کوشش یې وکړه مګر 1400 کاله د حضور علیه السلام د زندګۍ تللي دي د هغه د وفات نه وروستو اوس هم انګرېزانو په ایرانیا ستا مدرسه نشي برداشت کولی کړه موږ وایو دا اوسنۍ د انګرېزانو اوسنۍ خبره نه ده دا 1400 کاله مخکې حضور علیه السلام چې په مدینه منوره کې یو مدرس هغې ته ورکړي دي بس تاسو بچو ته قرآن ښیي د مدینې منورې دغه د یهودو او عیسایان چې وو که نه غټې قبیلې وې پکې هغې پرې راغلل او د دې د مدرسې د بندولو کوشش یې په هغه وخت کې وکړه مدرسې څنګه بندوله مدرسې د کور مالک هغه یو وفد راغی یاره داسې کار وکړه مدرسه بنده کړه دې نه به مسله جوړه شي دې نه به تکلیف جوړ شي دې نه به چې کوم دی څه نوې منصوبې جوړې شي هغې ولې بنده کړم دې کې قرآن درس کېږي موږ نشو برداشت کولی
یو جرګه ولا راځه په جرګې کې یو سړی راځي چې دا سره خبره کوله هغه دې یو کار نه کوي ویسا بدل نه لګراشه اذن راشن عبد الله بن مكتوم رضی الله عنه ته یو فرمایي چې یو رکوع تلاوت وکړه دا د صحابه زمانہ وا قرآن د نزول دورو د صحابه سینې پاک صفه سترا اسنګ وتاغه او تلاوت دی او رکوع شروع کړه باقي سړي باندې داسې اثر کو چې جرګې مشر دی يهوديانو هغه یې دا خبره هو صحیح خبره ده دا خو صحیح قرآن دی په دې کې خو شک او شبهه نشته هغه ما ته ایمان وایي کلمه ته وایي زه مسلمانې کما هغه به ورشه دي چې ملګر سره سلام وکړه هغه ملګر واپس راغی نه وو دی ورو د قرآن په حق کتاب دی دغه وایي شم نشته هغه ما ووري د حالات ولیدل او چې دنه حالات ولیدل د مدرسې حالات د بل شان دي تاسو څه غلطه ترجمانی کوي چې دا چل دی کې دا چې دغه مدرسې بل شان ده دغه قرآن درس او قرآن تدریس او قرآن سبقونه دي هغه وته پاسه مړ ته مدیر لګي ته هم مدیر لګي چې کورس خاون مطمئن کا چې دې خبرې نه ووري هغه یو پس بل یو زور ورولېږي هغه لږ تیز او غیر ورولېږي هغه ورولېږي نه دا رساله چې دا کور د جدن نه راځي هغه په دې جرګې راځي چې څه کوي دې کورګه مدرسه لري او دا بندول غواړي او دې نه راشه کنه خو څه کیسه خبره کوي دن اوسه عبد الله بن مكتوم رضی الله عنه د قرآن یو رکوع تلاوت کړي دي کنه نواسي په یو غوړي یو سر راغلي رغم د خپل خبرې نه واپس شي دي هغه تدې نه هو ته وي د مدرسو له وړه پاک څنګه دي دا قرآن درسګاري په دې کې موجود سبقونه ویلي شي دا هډه خپل او خاصه مدینه کلام دی الله پاک هغه کې چې کوم انتهایی زور ورونه به ورپسې راولېږي ورور ورشي دا خو کوم چې اثر دکېږي هغه راغلی هغه په اخر کې خبره کوي چې ونی دي کنه نماسي به جوړ اب يهوديان پاغه باندې ساړه پاتې شوی دي هغه له روستو چې د مدرسو خلاف کوم اقدام پورته کړی دی الله جل شانه تباہ برباد او رسوا ګرځولې دي ارمنه محترم مدرسې په دې کې قرآن زو دیږي په دې کې قرآن درس او تدریس او سبقونه ویل شي او دا یاد ساته قرآن دا یوازې د مولا نه دی قرآن یوازې تبلیغی نه دی قرآن یوازې د یو پیر او د مولوی نه دی یو صفام یو ستره د مشر نه دی قرآن حفاظت زما استا په شریک کړي تانی سړی او موږ مولان یو مولان به درس او تدریس خدمت کوي تاسو به هغه مرسته کوئ هغه د قرآن د تدریس په کې او د ترویج په کې هغه پر مهنت وکړي